الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات المبارکہ کی فرمائی علم تروا آیات نگوری کیف خلق اللہ جسنگ پیدا کئی حضرتا کردل بمانا ضرورت قلبی آیا فدیزل باندې سوچ فکر وکا خیال وکا چې الله رب العزت دا آسمانونه نه دي پیدا کړی چې آسمانونه چا پیدا کړی الله رب العزت نو دی وجه الله رب العزت فرمایي چې آیا ته سوچ فکر نه کې سوچ وکړې دا چې آسمانونه چا پیدا کړی نو ټول وای چا پیدا کړی دي الله رب العزت نو الله فرمای الم تروا آیات نګوري کیف خلق الله چې څنګه پیدا کړی دی الله رب العزت سبع سماوات واسمانونا طباقا لاندې باندې واسمانونه څه پیدا کړی دی لاندې باندې وجعل القمر او ګرځولې د سپوږمۍ فیهن فبلندو کی نورن رنا وجعل الشمس او ګرځولې د نور لرا سراجا سراج دیوا نو سپوږمۍ ته الله رب العزت او فرمایل نور هغه سیستویلی شي چې د بلنا یعنی د بلنا مستفید شي د بلنا راوتی نو د دې وجې د سپوږمۍ د رڼا چې د ذاتی رڼا نه ده دا د چا نه ده دا د نور نه ده او د نور ته الله رب العزت سوي دیوه وي سراج ورته وي دا ځکه چې دا څه شي دی دا بل رڼا ورکوي سراج ځکه چې رڼا بل ورکوي نو څه شي وجعل القمر فیهن نورا او ګرځولي دی الله سپوږمۍ چې په دې کې څه شي نور وجعل الشمس سراجا او ګرځولي د نور سره نور ګرځولي دی سراجا رڼا والا ډېر رڼا والا والله یقینا الله رب العزت انبتکم پیدا کړی تاسو لره اصلا من الارض دزمکنا نباتا پټوکول سره نو زما اوستا اصل پیدایش دا د سشي نه دی دزمکنا اصل پیدایش مو د سن دی دزمکنا ښا نو د دې وجه ثم يعيدكم بیا وګرځولې الله رب بیا وګرځوي الله رب عزت تاسو لرا فيها پسګي په دې ځمکه کې بالموت په مرګ سره نو چې موت او وفات شنو موږ به کوم خوازو د غزمکه د بازو الله بل فرمای منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الله وی د دې خاورې نه پیدا کړې دې تم بیا واپس کوم د دې نه بیا را پاسوم سیدا لگا موتا چا پیدا کړیو الله رب العزت د سنه پیدا کړیو د خاورې نه پیدا کړو واپس هم څه ده خاورې ته را پاسیدم بیا چاته دی الله رب العزت تا ثم يعيدكم بیا واپس کوي تاسو لرا فيها پدې خاوره کې بالموت پس سره په مرګ سره ويخرجكم او راو باسی تاسو لرا اخراجا پرایستلو سره بالباس پس د مرګ نه نو موتا به الله رب العزت پس د مرګ راو باسی د قبر نه او چاته به ودرېږو بیا الله رب العزت نو الله دې هغه امتحان کې پاس بیا الله فرمای والله یقینا الله رب العزت جعل غرزول لكم تاسو لرا الارض مکا بساطا فراشا زمکه د الله فرش ګرځولې ده ویړه کړې ده الله خورا کړې ده الله موت تعالی زمکه چا خورا کړې ده الله رب العزت بیا زمکه داسې نه ده ګرځولې چې لکه د اوسپنې کلکه یا دومره نرمه چې خپه پکې ږدي نو خپه دې دننه ځي مکمله نه داسې نه ده د یو اندازې مطابق نرمه ده او د یو اندازې مطابق سخته ده چې ته بیا ستوګنم کولی شي او کروندم کولی شي
نو دا چا احسان دی دا الله رب العزت خان الله دې د احساناتو د شکر ادا کولو توفیق راکړي نو الله وی وجعل لكم الارض غرزولی د تاسو لپاره ځمکه بساطا فرش لتسلكوا ولی لتدخلوا منها سبلا فجاجا چې تاسو داخل شئ سبلا بسړکونو د دې کې فجاجا چې واسعه السشر بعید ډیر لري دی بس دا الله ازمکی دی ګرځه پکې لري لارې وځي یا لتسلکو د پارا دی چې تاسو روان یې منها د دې پلارو کې منها د دې سبلن پلارو کې فجاجا پاس کې وکشاده لارو کې کلاو لارې دي دا الله رب العزت در تعالی کا ته زپ صحرا باندې زی چرته چې دینه په کانډاو باندې وړي چرته په بل څه بس کوشاده لاري دا الله رب العزت او یو زمو استاد لاري دي الله را لګ اختیار را کړی نو چې یو دې زې دیوالې کې موږ ورپسې لګلوان دیږو چې یو لګ لار راتنګي موږ سم راتنګو چې یو پټ راتنګي نو موږ سم دا لارې ګوره تاسو ته اختیار په لاره کې ګوره د لارې یا چې دا په صدقه جاریه کې راځي د کشنکوی دا په صدقه جاریه کې راځي جمعات کې پیسې ورکول په صدقه جاریه کې راځي کتابونه غستل یا داغه قتل یا داغه روان د خورول دا ټول دا په صدقه جاریه کې راځي د کشان چې چرته مسافرخانه جوړول دا په صدقه جاریه کې راځي د کشان یو اداره قائمول چې تو وفات یو داغه یعنی د رفاهي ادارې وغیرہ چې په صحیح نیت سره وغیرہ ته جوړ کی دا هغه کې یو داسې سیستم روان کی چې دا هغه پیدا روانه تک وفات مې دا صدقه جاریه ده او هغه سیز روان نو خبره داسې ده چې دغه سیزون طرف ته توجه کول پکار دی الله دې نیکه توفیق لتسلکو دا پارا دی چې تاسو روان شئ منها د دې سبلن پلارو کې فجاجا چې پراخي دي چې پراخي لاري دي په دې کې تاسو څه شي روان شئ قال نوح علیه السلام ربي وزما ربا الله ته اوس خپل خبره بیا روان دي او زما ربا انهم یقینا بیو عصونی نا پرمانی زما کړی د دې چا نا پرمانی وکړه الله رب العزت وی زمانہ پرمانی وکړه زما خبره ونمن لما ورتوی چې لا اله الا الله و لا اله الا الله ما ندی ونمن لدی ونمن لزمانہ پرمانی وکړه وتبعوا اس زما خو نه پرمانی وکړه نو څه وکړه د چا تابعداري خو به انسان کوي یا به د خواهشاتو کوي یا به د بندګیری کوي یا به د الله رب العزت کوي د چا به کوي نو وی دا چا وکړه نو وتبعوا دي تابعداري وکړه من د هغه چا لم یزیده چې هغه زیات نکړه دلاره دی لري زیات نکړه مالو د حیثیت د مال او ولده د حیثیت د اولاد الا خساره مگر څه تاوان دی ول زیات کړو تاوانی کړو ایمان تباہ او برباد شو الګه چې څوک د الله په ځای غیر الله پسې نو تاوانی کیږي کنه تاوانی کیږي کنه تاوانی کیږي تاسو زکه په ډاډه نه وایو چې موږ خپل په دغه تاوان کې اخته یو نو زکه تاسو داخلینه لګوازم رونه وته سړی تاوانی کیږي کنه تاوانی کیږي چې غیر الله پسې نوٹ پسې پیسې پسې زمکه پسې او چې په مقابله د الله رب العزت کی بادشاہي پسې ام پی ای مینه پسې خو چې په مقابله د چا کی وی دا الله کداغه په تابعداري کې او ټیک ته سبا دانه وایي به سو بوت تو سجدا س دنیا ته بوت پرستی پرستار د دې دنیا نو د دې وجه وی قال نوح علیہ السلام ربي او زما رب انهم یقینا دي خلقو عصونی نا پرمانی کړي زما وتبعوا تابعداري کړي د من د هغه چا لم یزيد چې زیات وی هغه دولره مال و ولد اولاد الا خساره مگر د حیثیت د نقصان ولا مگر حیثیت د ظلم نه او ظلم کې د ټول نه لوی ظلم څه شي دی هغه شرک دی ان الشرک لظلم عظیم د حیثیت د نقصان او د ظلم نه ول زیات هغه څه شي دی هغه په ایمان کې تاوان دی الله دې بچ کړي
الله فرمای و مکروا دی مکرو کو مکرن کبارا ډیر غټ مکر او غټ پرې به جوړ کو د پیغمبرانو خلاف به مختلف سازشونه جوړول تاسو ابل زورې دو چې سبه وکړو په وګونو کې به ګوته ورکړي او کله به سو وکړو دا کپړې به خپل د سر داسې د جامې راتو کړي چې په دې وخت کې د आवाज را نشي او بعض علما ته تعبیر کړی دي بلکې اکثر مفسرین چې بلستنه به د نر زامنو په ځان راواچولي چې د خبره ونه الله دې داسې هلاکت نه بچ کی وقالو ولدي نو اوس دی لوی مکر وکړو اے عرب را له ډیر ماهر فصاحت او بلاغت کیو رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا اوس دا ټول عقلونه را جمع کا دا ټول پوی را جمع کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د پوی په مقابله کې هیڅ ما نه دی دا د فصاحت په مقابله کې هیڅ ما نه دی دا غي د وقار او د عزت په مقابله کې دا ټول عزتونه هیڅ ما نه دی نو د دې وجه عرب رالو اعتراض وکړو مشرکانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وي ته بیا بار بار په قرآن کې وې صاحب د قرآن کې راځي چې قرآنن عربیه دا قرآن پس کې دی دا په عربی کې قرآن پس کې دی دا په عربی کې دی نو نو استاسو به څه اعتراض دی وې دې کې خدا سي الفاظ چې په عربی کې نشته وې دا چې الفاظ به کې چې عربی کې نشته نو ورته ویل کسدي وې لکه قرآن کې راځي چې عجابا سشي عجاب دا عربی کې نشته او بیا به کې سره راځي وی لکه قرآن کې راځي کبارا تګ دلته چې راغلی نو دا عربی کې نشته الفاظ د خیال کوي یا قرآن کې راغلی یستهزئ الله یستهزئ نو یستهزئ په عربی کې نشتا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې کې نه راشه ځان سره کې نه ول دې کې یو بابا په لار باندې روانو بوډا سړیو هغه ته आवाज کوي بابا راشه نو چې هغه کله راغی نو هغه ته وی کینه چې څنګه کینه سوی ودرېګا نه چې لکه ناس ته نږدې نو ودرېګا نو بیا ورته کینه بیا چې دوه درې ځله چې ورته داسې وکړو نو هغه ورته په دې سلورم ځل وی اتستهزئ بی څنګه دی ورته چې استهزاء دا یستهزئ پکې نشته کنه نو صيغه مختلفه شو دي اتستهزئ بی وی سما پورې خندا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی خان لاري وانا شيخ كبار حالان کې زه ډیر زیات بوډایم څه سیما ډیر زیات نو کبار ټکم پکې راغی بیا ورته وی وان هذا لشيء عجاب او دا خو ناشنا خبره ده ګوره فصاحت څنګه په الفاظو کې عربی کې فصاحت څنګه ده خو لکه د دې هغه درې واړه سوالونه په یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خيارتیا ده دا ټول خيارتیاګانی نه رسیږي دا ټول عقلونه نه ور رسیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کینه بیا دې باسي اوسو به ورته وی نه غورتي اتستهزئ بی ستا ما پورې خندا کیږي ما پورې ټوکه کې وانا شيخ كبار حالانکه زه ډیر زیات بوډایم وان هذا لشيء عجاب دا خبره خو ډیره ناشنا ده ځکه د عربو معاشره کې د مشر کشر ډیر زیات عزت او احترام دا خو زموږ معاشره ده کشر را لګي مشر ته به کنځلې لګیا به ته بس په ګاډو واډو بس کنځلې کوي بس او دا پردي مشر خو ته وسخکار راسته الله او چې دا مشر خو لګاډه وډه شي هغه اکثر کنځلې کوي نو دا کشر چې اوس بل دا کنځلې کوي سبب اتا تم دې داخله راس پړ لګي احتیاط وکړ وقالون وی ومکروا مکرا کبارا دی مکرو کو مکر ډېلوي وقالو دی وی لا تذرن اے راغون شوی مپریک دے س هرگز مپریک دے یو بلته وی هرگز مپریک دے الہاتکم خدایان خپل ولا تذرن او مپریک دے هرگز مپریک دے لا تترکن ودن ود بدلرا ولا سوعان او نسوالرا ذا ورته من بوتانو ای ورته سوی خدایان ورته وی تاسو مپریک دے ود خدایلرا سوا خدایلرا ولا یغوسون یغوس خدایلرا و یعوقون یعوق خدایلرا و نصر ون نصر خدایلرا نو مفسرین بعض لیکلي چې دعوت چې د ادریس علی السلام لقب او دا نور زامنو یا ټول عام علماء لیکلي چې دا د دې لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا د دې نیکان خلق وسوه دا د دې نیکان خلق نو چې دې کله مړ شو نو دې به قبرون لراتلو یاد به ډیر زیات نو په دې کې هغه روحانيت وخت تر وخت کمې راته نو دې به ډیر زیات خفه او چیرې راست راکې د روحانيت کمې راځي یو ورځ ورته دا شیطان د بوډا په شکل لاغی دې ته وی و تاسو ولې دومره خپه غمجنې
دی ورته دا ته پته نشته چې پلانکی را نه لاړ هغه به راته د نیکۍ حکم کو دا به کول اوس من کې رس ترزه چې دی کمزوري راځي هغه ورته وی ښه یو طریقه درته ونه ښیم وایي څه طریقه هغه ټایم کې د تصویران جاري وایي تاسو ځان له چې دی څه وکړئ د هغې مجسمې یا تصویران جوړ کړئ هغه به الله جوړ کړم نو چې هغې ته تاسو ګورئ نو تاسو ته به هغې را یادېږي نو تاسو به عبادت بیا کوئ په ذوق او شوق سره ورته دا خو ډېره ښه خبره ده نو هغه یې پې شیطان داسې کړه ډایرکټ چې دی هغه د اوسني انسانانو په شان تیزي نه کوي چې ډایرکټ الوزي سوچ کوي خپه مزه کار کوي داسې ډېر تیزۍ سر نه کوي نو بس په دې باندې صرف دغه شروع کړو چې دې دا شروع کړو دا نسل خو وفات شو دا مړه شو چې بل نسل لاغی نو هغې به چې داسې دی مجسمو ته به یا تصویرانو ته به یې کته نو عبادت به یې کوم دا شیطان ورته روي چې هلکه تاسو پته نه ده دا یو غوث چې دی نو دا د غوثه دی یا غیاث المستغیثین دا خو ګوره د هغه نه به امداد غوښته دا به د پلانکي د دې دپاره دا به هغې ته دغه د ده نه امداد غوښته دا به یې کول نو تاسو د دې بوت نه چې دی غوښتنه کوئ نو بس هغې یې ورو په دې باندې راواړل نو د دغې نه بوت پرستي شروع شو دې وجې په شریعت کې منع دا د تصویر نه راغلی ده هغې اصل مین وجه یو دا ده بنیادي یوه وجه دا ده چې هغه څه شی دی په هغې کې د بت پرستۍ شایبه راځي دکه شان د قبر پرستۍ نه چې تاسو ګوره ابتدا کې رسول الله سره مکمل باندې زده کولي په قبر د تلو باندې بیا یې وروسته وی چې اوس تاسو زه نه منع کوم نو زنانه هم تللی شي سړي هم تللی شي او د شري پردې تر دننه که زنانه ځي او بیا که د قبر مبر نه غواړي بیا خو چې د درشل نه بار قدم هم کینه دي نو د عبرت لپاره زنانه هم دي څنګه سړي له ضرورت دی داسې د عبرت لپاره زنانه هم ضرورت دی سیدنا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زموږ مور بیبي ده د هغې کمره تر اخري پورې چې د یو کس گنجایش په کمره کې وو نو عایشه رضی الله تعالی عنها د کمرې نه بار نه ده وتې ځکه د رسول الله سلم روضه مبارکه د هغې په کمره کې دا اوس هم د هغې کمره ده دا د هغې کمره وه په دې کې هغه به هم دکه کې د دغه قبر مبارک سره و اخره پورې نه ده وتې یعنې تاریخ ورپسې بیا ګورو بعضې موقعو باندې حج لا یا وغیره داسې یو موقع نیمه راغلی ولا سوان وقالوا وایدی لا تذرن تاسو مبرګدې الہتکم خپل خدایانو لرا ولا تذرن او تاسو هرگز مبرګدې ودن ولا سوان ود سوال لرا ولا یغوس ويعوق ونصر نو څنګه چې التراغلی لات منات عزا چې هغه بزرګان وغې ته بیا رستو بوتان او خدایان جوړ کړه دک شاندامو وقد اضلوا یقینا دی گمراه کړي دي کثیران ډیرو خلکو لرا دي خلکو دا نه نیم سو کال ورته تبلیغ وشو خو دي خلک بلا گمراه کړي دي ولا تزيد الظالمین او مزیات او دی لرا الا ضلالا مگر گمراهی رحم به مکوا بس دی لرا مزیات او مگر گمراهی مما په سبب د هغه خطوی ادم چې د ګناهونو د دي په سبب د ګناهونو د دوی او غریقو غرق کړي شو په دخیلونو بس داخل کړي شو ناران اور کې د ګناهونو د وجه وکاکا او یې د ګناهونو د وجه سن کیږي د الله وی په سبب د ګناهونو ورته داخل کړي شو په سبب د ګناهونو غرق کړي شو نو دا موایا چې د ګناه د وجه په دنیا عذاب ناراضي په دنیا کې سن کیږي آخرت سره وګورو الله وی مما خطیئات په سبب د ګناهونو د دي اغرقو دي غرق کړي شو په دنیا کې دا عذاب ورکړي شو ها نو چې ته په دنیا کې د سړي زوی نه جوړېږي نو دا تمه به بیا نه کوي کې دي شي عذاب راشي الله هم دې وساتي الله نه به غواړي چې الله را باندې نه راولي خو په دنیا کې عذاب ورې د ګناه د وجې راځي الله هم دې ته بچ وساتي خلکو د نیکي او بدي صرف آخرت سر خاص کړي په دنیا کې اړو څه نتیجه جوړ نشته مما خطیئات په سبب دای چې دی ګناهونه کړو غرقونو دی غرق کړي شو په دخلوا بس داخل کړي شو نارن اورتا فلم یجدون تبون مومی بس دیونه منتل لهم د خپل ځان د پاره من دون الله په مقابله د الله تعالی کې انصار اسوک مددګاران د الله په مقابله کې ځان له اسوک مددګاران ونه منتل د الله په مقابله کې بسوک مدد وکي وقال نوح علیہ السلام رب ازما رب لا تذر تم پرګ د علی الارض پزمکه باندې من الکافرین د کافرانو دیارا سشي ساکنون مما فی دار ما یو اوسیدون کم پکور کې مپرګ د دې کافرانو چې یو کافر دنه په دې کور کې پاتې نشي خدای پاک یو مپرګ وقال نوح الرب ونوح علیہ السلام وزما رب لا تذر علی الارض مفردا پزمکه باندې من الکافرین د کافرانو دیارا سوک استوگن
انک یقینا تو انتظرهم که پرېږدې دوی لره دا پس د هغه نه چې کله ورته الله رب العزت ووایي چې ستا په دې امت کې اوس د دې نه پس بل کس ایمان نه راوړي بس دا کوم چې راوړي دکه راوړي نو هغه ووایي انک انتظرهم که چېرته ته پرېږدې دوی لره یضلوا عبادک دی گمراه کوي بندگان ستا کته دی ژوندې پرېږدي نو ستا دا نور بندگان هم داسې کوي یا گمراه کوي خراب سړی څه کوي چرسي به څه کوي خدا له به چرسیان زیاتې که نه پوډري به څه کوي پوډریان به زیاتې غیبت والا به څه کوي غیبتیان به زیاتې هلکه چغلې والا به څه کوي بل کس هم په جګړه کوي نو ګناهګار به څه کوي خو ګناه ته به کس راړی نو الله هم دې د ګناه نه بچ ساتي آیس والا به څه کوي ځان له به ملګري ګوري نو جوانان ځان له به ملګري ګوري پیسو والا دا بګوري ځان الله هم دې وساتي د دې وجې انک انتظرهم یضلوا عبادک که چېرته ته هېروي دي لره نو دی ګمراه کوي که ته پرېږدي دوی لره دی ګمراه کوي ستا بندګان ولا یلدو او دی نه زېږوي الا فاجرا مگر بدماش کفاره او کافر بدماش او کافر راځي کوي ښا دا چې وي زه بدماش یم او زه په سر نه منم او زه دا نه منم نو دا کاغه د کافرانو د اولاد را روان ربي او رب زما انسان خو په انسانیت باندې ښکلی ښکاري په بدماشۍ به انسان څه ښکلی ښکاری شي انسان په اخلاقو ښه ښکلی ښکاري الله دې توفیق راکړي انسان چې دی په عاجزۍ ښه ښکاري الله دې راکړي عاجزي پیدا کړي انسان په دین باندې ښایسته ښکاري الله دې راکړي دینداري پیدا کړي او موږ دې د قرآن نه لرې تښتو د اخلاقو نه دې لرې تښتو مشر کشر دې نه پېژنو مونځ دې نه پېژنو او بیا دې زه یم چې زه لوی بدماش یم زه پوه یم او زه دا یم دا هېڅ پوه نه الا فاجرا چې په کومه پوهه باندې ته خدای ونه پېژنې د خدای احکامات ونه پېژنې د خدای حکمونه د خپل لاندې کې داسې پوهه ډېران د ویشتو قابله ده چې ته پې خدای ونه پېژنې ربي او رب زما اوس دعا کوي او رب زما اغفر لي بخنه وکړي ما ته ولوالدي او زما مور او پلار ته چا دا زما مور او پلار د نو دینه دا معلومه شو چې د نوح علیه السلام مور او پلار سوا مسلمانانو ښا نو د پلار په باره کې راځي چې لمک یا ملک داینوم او د مور په باره کې راځي بعضو تفاسیرو کې چې شمخا بیبي دا د هغې نوم ربي او رب زما اغفر لي او د افغانستان کې لغمان کې یو دغه زیارت دی مرتلام بابا په نوم باندې غالبا څوک وایي چې د نوح علیه السلام والد دی او څوک یې چې د ورور که زوی حساب چې هغه هغې سره څه دغه مغم شته لیکل ربي او رب زما اغفر لي بخنه وکړي ما ته ولوالدي او مور او پلار زما ته ولمن دخل بیتیه او هغه چاله را چې داخل کی ولمن دخل او هغه څوک چې داخل شي بیتیا په کور زما کې مؤمنن مؤمن وللمؤمنین او د مؤمنانو د پاره والمؤمنین او د مؤمنانو نه د مؤمنانو سړونه والمؤمنات او د مؤمناتو زنانو نه ولا تزد الظالمین او تمزیات او ظالمان لرا الا تبارا مگر بربادی ظالمان لرا مزیات او مگر سو بربادی الله دې بچي علم ترو کیف آیات نګوري چې څنګه پیدا کړی دی الله تعالی او اسمانونه لاندې باندې وجعل القمر او غزولې د سپوږمۍ لرا فيهن بديږي نورن بل پبلندې د دې کرانا وجعل الشمس او غزولې نمر لرا سراجا دیوا والله یقینا الله رب العزت انبتکم پیدا کوي تاسو لرا می پیدا کړی دي تاسو لرا د ځمکې نبات په ټوکولو سره ثم يعيدكم بیا واپس کیږي به تاسو چاته الله رب العزت تا بیا په دې ځمکه کې بالموت په مرګ سره او يخرجكم او راوباسي به تاسو لرا د دې ځمکې نه اخراج پر ایسلو سره بالبعث باباس والله یقینا الله رب العزت ګرځولي استاد د بار ځمکه به ساده فراشه لتسلكوا د بارادیج لتدخلوا چې تاسو داخل شئ منها یا روان شئ منها د دې سبولن پلارو کې پسړکونو کې فجاجا چې کوشاده دي لری لری دي کلاو دي هر طرف ته دي قال او نوح علیہ السلام ربي اے رب زما انهم یقینا دوی عصوني زمانہ فرمانی وکړه
واتبعوا تابعداري وکړه من د هغه چا لم یزیدو چې نه زیاتوي دوی لره مالو مال د دوی وولده اولاد د دوی الا خساره مگر لجهت د نقصانه هیڅ والله نه زیاتې چې دا خدای او د رسول نه مانی نو دا چا چې مانی هغه تعالی هیڅ شي نشي کولی خو نقصان به درکوي الله هم دې نقصان نه بچ کړي ومکروا مکرا کبارا تدبیر کو تدبیر ډیر غټ وقالو دی مکر او کو مکر غټ وقالو دی لا تذرن مپریک دی هرگز مپریک دی یو بل دی وی الہتکم خدایان خپل ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوس ويعوق ونصر او هرگز مپریک دی ود سواع یغوس یعوق نصر خدایان لرا مپریک دی وقد اضلوا كثيرا ويقينا دی گمراه کړو ډیر لرا ولا تزيد الظالمين او نزيات مزيات ظالمان لرا الا ضلالا مگر گمراهی مما خطیاتهم په سبب دای چې ګناهونه کړو غری کو غر کړی شو الله دې بچ کی او دخیلون داخل کړی شو نارن اور ته الله دې بچ کړي په خپل فضل سره باندې ټول وای امین فلم یجدون زیاد نکړو دی لرا لهم بس یاد نکړو دی نو مونږ فلم یجدو بس دیونه مونږ لهم دغه الله د بارا من دون الله په مقابله د الله تعالی کې انصارا سوق مددګاران الله هم د خپل مقابله نو ساتي الله هم د خالص خپل بندګان جوړ کړي الله هم د خالص خپل بندګان جوړ کړي وقال او فرمایل نوح سیدنا نوح علیہ السلام ربي ای زما رب لا تذر علی الارض من الكافرین ای خدای تم پرېږدا پزمکه باندې د کافرانو دیاره هیڅ استوګن انک یقینا تو انتظرهم ک پرېږدي دوی لرا یذل عبادک نو دستا بندګان دا گمراه کوي نو الله دې داسې حالت نه وساتي ولا یریدون نه دې الله موږ داسې جوړي چې خپل گمراه شو ونم دې الله داسې جوړوي چې بل گمراه کو الله دې د دواړو حالاتو نه وساتي ولا یریدو دې نزيګوي نه پیدا کوي الا فاجرا مگر سشي بدمعاش فاجر کفارا کافر ربي رب زما اغفر لي بخنو کی ماتا ولي والدي زما مور او پلار تا ولمن دخل بيتي مؤمنا او هغه څوک چې ما سره دایر شي مؤمن وللمؤمن هغه څوک چې ما سره دایر شي کورتا مؤمن وللمؤمنين کور زماتا او هغه څوک چې ما سره دایر شي کور زماتا مؤمن وللمؤمنين او د مؤمنانو سړو د بارا د مؤمنانو سړونا والمؤمنات او د مؤمناتو زنانونا ولا تزيد الظالمين او تمزيات او ظالمان لرا الا تبارا مگر بربادي الله رب العزت د صورت په خپل دربار کې قبول کړي والله دې موږ د هر قسمه بربادۍ نه بچو ساتي